السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نننۍ ویډیو زمونږ دې باره کې ده که څوک وایي چې زمونږ اولاد نه کېږي مونږ ته د خپل ځان اندازه داسې ده چې مونږ شنډ یو زمونږ اولاد دا نه کېږي. د هغې دپاره بهترین او اسان علاج دا دی چې څوک دا عمل وکړي انشاءالله الله جل جلاله به دته لازمي اولاد ورکوي. که هغه شنډه ولي هغه زنانه خو الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره الله جل جلاله دغه زنانه ته اولاد ورکوي. ځکه دا ډیره مجربه وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده. خو دا ویډیو را سره پوره وګورئ. د هغې نه مخکې زه دوه خبرې کول غواړم. فرست نمبر خو زما خبره دا ده چا چې زمونږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی د هغې خدمت کې دا عرض دی چې زمونږ د یوټیوب چینل دا سبسکرایب کړئ. انشاءالله بهترین وظایف په تاسو ته دې کې ملاویږي او هر قسم وظایف په تاسو ته ملاویږي. بله خبره دا ده چې څوک د څه قسمه سوال کوي انشاءالله د هغې به مونږ جواب ورکوو. ډېر ملګري کمنټسونه کوي یاره قاري صاحب دې باره کې دې باره کې مونږ غونډ کمنټسونه ګورو خو که مونږ ته چې پته ولګي چې کوم کمنټ سې وایي مونږ په هغې باندې ویډیو جوړه کړو. ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې د چا بس هر سړی د خپل یو سوال وکړي د چا چې څه مقصد وي انشاءالله مونږ به د هغې په باره کې دې ته ویډیو تیارو. نو ستاسو خدمت کې دا عرض دی چې تاسو په دې باندې زمونږ نه خفه کېږئ مه ځکه در ورځې ډېر خلک میسجونو کې قاري صاحب زمونږ دا مسله ده خو مونږ ته الان کې مونږ ته ډېر میسجونه راغلي نو مونږ وګورو چې کوم میسج سیوی په هغې باندې مونږ ویډیو جوړه کړو. نو راځئ مخکې را سره ویډیو پوره وګورئ. که څوک وایي چې مونږ بېهي مطلب هغه زنانه شنډه وي او هغې اولاد او د هغې بچي نه کېږي نو دا وظیفه وکړئ انشاءالله د دې په برکت سره به الله جل جلاله دغه زنانه ته اولاد ورکړي. او که دا زنانه په خپله دا عمل نشي کولی نو د دې دپاره دا خاوند هم کولی شي دا عمل او ډېر اسان عمل دی. عمل دا دی چې لسو ورځو پورې به دا عمل کې انشاءالله د دې په برکت سره به الله جل جلاله تا ته چې کوم دی اولاد درکړي. نو هغه عمل دا دی چې کم از کم در ورځې به کله چې ته د ماسخوتنې اوده کېږي دغه ټیم کې به د سوره اخلاص تلاوت کې 1000 مرتبه یعنی زر پیرې به ته د سورة اخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اکبر د دې چې کوم دی دا به 1000 مرتبه 1000 پیرې دا به چې کوم دی وي او دا لسو ورځو پورې دا وکړه انشاءالله د الله په حکم سره به الله جل جلاله ستاسو ذریعه برابر کړي. الله جل جلاله به تاسو ته اولاد درکړي. دا ویډیو چې د هر چا خوښه شوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې دا مخکې هم شیر کړئ. والسلام.